د اسم فاعل گردان دے داعن، داعیان، داعون، دعات، دعاء، دعا، دعو، دعواء، دعوان، دعاء، دعي، ادعاء، دعي، ادعاء، داعية، داعيتان، داعيات، دواع، دعا، دويع، دويعية. نو د اسم فاعل په دې گردان کې په کثرت سره قوانین دا جاری شوي دي. کومه لومبۍ صیغه ده داعن، نو دا په اصل کې دا داعون. نو د ټول نه لومبۍ په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. واو متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع دی او تدینه مخکې حرف مکسور دی، نو دا واو مونږه په یا سره بدل کو، نو دینه جوړ شو داعیون. بیا په دې کې د یرمی ترمی والا قانون جاری شوی دی. یا مضموم د لام کلمې په مقابله کې واقع ده، تدینه مخکې حرف مکسور دی، نو د یا نه مونږه ضمه وغورځوله، نو مونږ سره جوړ شو داعین. نو اوس د یا او د نون په منځ کې التقا د ساکنین وراله، یا مو ته حذف کړه، نو مونږ سره جوړ شو داعین. نو په دې کې ټول درې قوانین جاری شوي دي، د دعیه والا، د یدعو، تدعو، یرمی، ترمی والا، او دریم د التقای ساکنین والا. داعیانی دا په اصل کې دی داعیوانی، د یا په ځای باندې واو دی. نو په دې کې دغه دو دعیه والا قانون دا جاری شوی دی. واو متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع دی، تدینه مخکې حرف مکسور دی، نو دغه واو دا مونږه په یا سره بدل کو، نو تدینه جوړ شو داعیانې. دغه شانتي دا قانون داعیتون، داعیتانی، داعیاتون کې هم جاری شوی دی. په اصل کې وو داعیوتون، داعیوتانی، داعیواتون. نو واو متحرک د لام کلمې په مقابله کې دی، تدینه مخکې حرف مکسور دی، نو واو مونږ په یا سره بدل کو، نو داعیتون، داعیتانی، داعیاتون داتی جوړ شو. درېمه صیغه ده د اسم فاعل داعونا، نو دا په اصل کې دی داعیونا، داعیونا. نو په دې کې د یدعو تدعو قانون کم دویم صورت مونږه ذکر کړو. کچری د صیغې په شکل کې دعیو، میو، عوی او د هویی صورت جوړېدلو، نو مونږ به بیا د واو او د یا د حرکت دا نه حذف کو، بلکې مونږ به دا مخکې حرف لور کو. نو دلته په داعیونه کې دعیو صورت راغلی دی، نو دا واو دا ضمه دا مونږ عین لور کړه او د عین نه مو کسره لرې کړه، نو مونږ سره جوړ شو داعونه. نو د دوو واوونو په منځ کې التقا د ساکنینو راله، واو مو ته حذف کو، نو مونږ سره جوړ شو داعونه. دعاتن دا په اصل کې دی دعوتن. نو په دې کې دغه دو دعاتن قانون جاری شوی دی چې کله واو متحرک وي، تدینه مخکې حرف باندې فتحه ده، نو دغه واو دا مونږ په الف سره بدل کو، د مونږ سره جوړ شو دعاتن. او بیا مونږه د فا کلمې له د ضمې حرکت ورکو، نو مونږ سره جوړ شو دعاتن. دعاؤن دا په اصل کې دی دعاون. نو دې کې د دعاؤن او د بکاؤن کم قانون دی هغه جاری شوی دی. د الف زائدې نه وروستو متصلا د لام کلمې په مقابله کې و واقع شوی دی، نو دغه و مونږه په حمزه سره بدل کو، نو مونږ سره د دعاون نه جوړ شو دعاون. دغه شانتي دا قانون په دعاون او ادعاون کې هم جاری شوی دی. دعاون په اصل کې دی دعاون، او ادعاون په اصل کې دی ادعاون. په دې درې ونو کلمو کې د الف زائده نه وروستو متصلا د لام کلمې په مقابله کې حرف علت واقع شوی دی، نو دغه و مونږه په حمزه سره بدل کو. داعن، داعیان، داعون، دعات، دعاء، دعن. دعن په اصل کې دی دعاون، نو و واقع شوی دی په څلورم ځای باندې، او په اصل یعنی په ماضی کې دا و په دریم ځای کې و. نو د یدعا تدعا قانون د وجنه
دا و مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو دعایون. بیا په دې کې د قال ولا قانون د وجنه د یا مونږ په الف سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو دعان. نو د الف او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، الف هم ته حذف کو نو مونږ سره جوړ شو دعان. دعون، دعواء او دعوان د درې صيغې په خپل اصل باندې دي. دعاء کې مونږ قانون دا جاری کو چې په دې کې دو دعاء او د بکاء قانون دا جاری شوی دی. دعیون دا په اصل کې دی دعوون. دعیون په اصل کې دی دعوون. نو په دې کې دو دلیون قانون جاری شوی دی. تدې قانون دوه حصے دي. یو حصہ دا ده چې کومه جمع د فعول په وزن باندې وي او د هغې په آخر کې دوه واونه جمع شي نو دغه دواړه واونه په یا سره بدلول او بیا د یا په یا کې ادغام کول او تدې نه مخکې په عین کلمه باندې چې دا کومه ضمه ده نو دغه ضمه په کسرې سره بدلول دا واجب دی او د فا کلمې دا کومه ضمه ده نو دې له د کسرې حرکت ورکول جایز دی. د عین کلمې دا ضمه په کسرې سره بدلول واجب دی او د فا کلمې دا ضمه په کسرې سره بدلول دا واجب دی. نو دلته د دعیون دا په اصل کې دی دعوون. دعوون نو دا دو فعول په وزن باندې ده. نو تدې په آخر کې دو واونه دا جمع شوي دي نو تدې قانون د وجنه دا دواړه واونه موږ په یا سره بدل کړل نو موږ سره جوړ شو دعویون. دعویون نو د دواړو یاګانو موږ په یو بل کې ادغام وکړو نو موږ سره جوړ شو دعویون. بیا د عین کلمې د ضمه په کسرې سره بدلول واجب دی نو موږ سره جوړ شو دعیون. نو داسې ویل هم جایز دي او په دال باندې یعنی په فا کلمه چې دا کومه ضمه ده نو دا هم په کسرې سره بدلول جایز دي. نو دعیون ویل هم جایز دي او دعیون ویل دا هم جایز دي. تدې قانون دویمه حصہ دا ده کچری د اسم مفرد په آخر کې دو واونه جمع شي. مخکې حصے تعلق د جمع سره و چې کومه جمع د فعول په وزن وي او موږ وس وایو چې کله د اسم مفرد په آخر کې دو واونه جمع شوي نو دغه دواړه واونه په یا سره بدلول اله واجب دي چې کله تدغه اسم مفرد کومه ماضی ده چې هغه مکسور العين وي یعنی د فاعله په وزن باندې وي او کچری مکسور العين یعنی د فاعله په وزن باندې نه و نو بیا تدغه دواړو واونو په یا سره بدلول دا جایز دي. ان شاء الله چې دغه کله الفاظ رااله نو بیا موږ ته دې قاعده بیا هم وضاحت کوو. نو دعاء دعي ادعاء ادعاء داعيه داعيتان داعيات دواع. دواع دا په اصل کې دی دواعو. دواعو نو دا ټول نه لومبه په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی دا و مونږه په یا سره بدل کو نو دینه جوړ شو دواعیو. اوس دې ته د جوارن والا قانون دا متوجه شوی دی دا غي خلاصه مخکې مونږه ذکر کړی و او هغه دا و چې کله د جمع منتهى الجموع په صيغه کې یا متحرک ما قبل مکسور وي نو تدغه یا حذف کول او تدې په بدله کې عین کلمې لا تنوین ورکول دا واجب دي. نو دواعیونه چې کله دواعیو جوړ شو نو وسو د جمع منتهى الجموع د صيغه کې یا متحرک دا تدینه مخکې حرف مکسور دی نو یا مونږ حذف کړه او داغه په بدل کې مو عین کلمې له تنوین ورکو نو دواعیون دواعیون دواعین دا د جوړ شو. دعان پدې کې مونږه تعلیل وکړو چې دعان په اصل کې د دعاون بیا پدې کې د یدعا تدعا قانون د وجنه دعان ته جوړ شو دعایون ته جوړ شو بیا د قال قانون د وجنه دعان ته جوړ شو بیا الف حذف شنو دعان ته جوړ شو. دویعن دا په اصل کې دی دویعون. دویعون نو د دعیه قانون د وجنه دا و مو په یا سره بدل کو نو موږ سره جوړ شو دویعون. بیا د یرمی ترمی قانون د وجنه د یا د ضمه موږ حذف کړه نو موږ سره جوړ شو دویعین. بیا موږ یا د التقاء ساکنین د وجنه حذف کړه نو دویعین ته جوړ شو.
او دویعیتون دا په اصل کې دی دویعوتون. نو دې کې د دوعیه قانون د وجنه دا و په یا سره مونږه بدل کو نو دویعیتون ته جوړ شو. نو پورا گردان دی داع داعیان داعون دعات دعاء دعا دعون دعواء دعوان دعاء دعي ادعاء داعیه داعیتان داعیات دواع دعا دویع او دویعیه. نو چې دا قانون مونږ ذکر کو نو اخو چې کم د اسم فاعل گردانونه دي د ناقص واوی د یاینا لفیف مفروق او مقرون نه باغی کې به هم مونږ ته کافی اسانی وي ځکه چې هم دا قسمه قوانین دا به پکې جاری کیږي. اوس راځو مونږه صفحه نمبر 261 ته پدې کې د اسم مفعول گردان دی. د اسم مفعول گردان دی مدعون مدعوان مدعوون مدعوة مدعوتان مدعوات مداعی مدیعی او مدیعیه. نو دا په اصل کې دی مدعوون مدعوان مدعوون مدعوة مدعوتان مدعوات. یعنی لومبه واو دا ساکن دی او دویم واو دا فاغی باندې فتحه ده. نو د ادغام المتجانسین د قانون د وجنه د په دې دوړ واوونو کې مونږه ادغام وکړو نو مونږ سره جوړ شو مدعوون مدعوان مدعوون مدعوة مدعوتان مدعوات. بیا بل صيغه ده مداعی. نو دا په اصل کې دی مداعی و. نو دلته تدې په اخر کې یا او واو دا یو ځای جمع شوی دی. نو د سیدون قانون د وجنه دا وو مونږه یا کړه او یا مو یا کې بیا ادغام کړه نو مونږ سره جوړ شو مداعی او مدیعی. دا په اصل کې دی مدیعیون. نو پدې کې هم د سیدون قانون دا جاری شوی دی. دا وو مونږه یا کړه او یا مو په یا کې ادغام کړه نو مدیعیون ته جوړ شو او مدیعیتون په اصل کې دی مدیعیوتون. نو یا او واو یو ځای جمع شول لومبی یا ساکن ده نو وو مونږه یا کړه او یا مو په یا کې ادغام کړه نو مدیعیتون ته جوړ شو. په مداعی مدیعیون او مدیعیتون په دې درې ونو کې د سیدون قانون دا جاری شوی دی. اوس راځو مونږه د لام تاکید بانون تاکید د ثقيلي او د خفيفي د معلوم او د مجهول گردان لا. دلته به مونږه دا اصول یا ساتو چې کله مونږه د ثقيلي گردان جوړو یا د خفيفي گردان جوړو نو چونکه دا مونږه د مضارع معلوم او د مجهول نه جوړو. د ثقيلي د معلوم گردان د مضارع معلوم نه او د ثقيلي او د خفيفي د مجهول گردان د مضارع مجهول نه. نو د کومو پنځو صيغو په اخر کې چې وو ده لکه يدعو تدعو تدعو ادعو ندعو نو چې کله مونږه ته دې په اخر کې د ثقيلینون ولګو یا د خفيفینون ولګو نو دغه ووله به مونږه فتحه ورکو. مثلا د يدعو تدعو تدعو ادعو ندعو تدینا مونږه د ثقيلي صيغه جوړو نو دا بشي لا يدعون لتدعون لتدعون لادعون او لندعون. او کچری تدی پنځو صيغو په اخر کې یا وا یا ساکن وا نو دغه یا له به هم مونږه فتحه ورکو. مثلا دا پنځه صيغې مونږ سره دي يرمي ترمي ترمي ارمي نرمي. نو وست دې په اخر کې مونږه د ثقيلینون لګو نو مونږ سره بشي لا يرمين لترمين لترمين لارمين او لنرمين. او کچری تدې پنځو صيغو په اخر کې الفو نو دغه الف دا به مونږه بیا په یا سره بدلو او د یا له به هم مونږه فتحه ورکو. مثلا يدعى تدعى تدعى ادعى ندعى تدینا مونږه دو ثقيلي گردان کو نو دا به شي د الف به مونږه په یا سره بدل کو یا له فتحه ورکو نو مونږ سره به گردان شي لا يدعين لا تدعين لا تدعين لا ادعين او لندعين. دا کوم خبرې چې مونږه ذکر کړې ته د خلاصه دا شو
چې د مضارع هغه 15 صيغې چې د هغې په آخر کې وو دی. کله چې مونږه تدینه ثقیلې ګردان جوړو یا د خفیفي ور جوړو نو دغه وو له به مونږه فتحه ورکو او کچاري ته دې 15 صيغو په آخر کې یا وا نو دې یا له به مونږه فتحه ورکو او کچاري الف پکې نو الف به مونږه په یا سره بدلو او یا له به مونږه فتحه ورکو. نور د مضارع هغه و صيغې د کوم په آخر کې چې نون اعرابي ده یعنی سلور د تثنیه صيغې د جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر او د واحد مؤنث حاضر صيغه چې کله مونږه تدینه د ثقيلي صيغې جوړو یا د خفيفي جوړو نو تدینه به مونږه نون اعرابي غورځو دا کم نون چې دی دا به وغورځو. تدینه بعد د کما جمع مذکر غائب صيغه ده او د جمع مذکر حاضر صيغه ده تدې په آخر کې به یا واو مد راځي او یا به واویلین راځي. واو مد دې ته وایي چې د واو ساکن نه په مخ کې حرف باندې پیش وي او واویلین دې ته وایي چې د واو ساکن نه په مخ کې حرف باندې زبر وي. نو کچاري واو مد و پکې د نون اعرابي غورځیدلو نه وروستو کچاري د جمع مذکر غائب او د جمع مذکر حاضر په صيغه کې واو مد و نو دغه واو مد دا به حذف کیږي او کچاري واویلینو نو دغه واویلین له به مونږه د ضمې حرکت ورکو. مثلا يدعون او تدعون. يدعون د جمع مذکر غائب صيغه ده او تدعون د جمع مذکر حاضر صيغه ده. نو تدینه چې کله مونږه نون اعرابي وګرځول نو مونږ سره جوړ شو يدعو تدعو. نو چې ثقيلين نون وس مونږ دې سره لګاو نو دا وو دا به حذف کیږي ځکه چې دا وای مد ده نو مونږ به داسې وایو لا يدعون لتدعون او کچري واویلینو د نون اعرابي د غورځیدلو نه وروسته واویلینو نو دغه وو له به مونږه د ضمې حرکت ورکو. مثلا يدعون تدعون د مجهول صيغه نو چې کله تدینه مونږه نون حذف کو نو مونږ سره په دې په اخر کې واویلین پاتې شو نو چې اوس د ثقيلين نون تدې سره ولګید یا د خفيفي سره ولګید نو دې وو له به مونږه د ضمې حرکت ورکو نو مونږ به داسې وایو لا يدعون لتدعون او خفيفي لا يدعون او لتدعون او کم د واحد مؤنث حاضر صيغه ده. نو کله نون اعرابي غورځیدلو نه وروستو په دې کې یای مدوا نو یای مدبا حذف کیږي او ک یای لینو د دې له به مونږه د کسری حرکت ورکو. مثلا د تدعیننا لتدعن یا به حذف کیږي او د تدعیننا تدعیننا د تدعیننا تدعیننا. نو تدې خلاصه دا شو چې د مضارع کومې وصيغې دي د کومو په اخر کې چې نون اعرابي ده نو چې کله د دې په اخر کې مونږه د ثقيلين نون لګو یا د خفيفين نون لګو نو یو خو باندې نون اعرابي غورځيږي. تدین علاوه تفصیل د جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر او واحد مؤنث حاضر په صيغه کې ده. کله جمع مذکر غائب او د جمع مذکر حاضر په صيغه په اخر کې د نون اعرابي د غورځیدلو نه وروسته واویلینو واو مده وا نو واو مده به حذف کیږي او کچري واویلینو نو هغه به مونږه د ضمې حرکت ورکو او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې کچري یای مده وا نو دا یای مده به حذف کیږي او کچري یای لینو نو دله به مونږه د کسرې حرکت ورکو. نو وس د ثقيلي گردان دي لا يدعون لا يدعوان لا يدعون لا تدعون لا تدعوان لا يدعونان لا تدعون لا تدعوان لا تدعون لا تدعين لا تدعوان لا تدعونان لا ادعون لا ندعون. نو دا مونږه د مضارع معلوم د گردانه جوړ کړی دی د کوم 15 صيغو په اخر کې چې وو دی دغه وو له مونږه فتح ور کړی دا د جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر په صيغه کې د نون اعرابي د لری کېدلو نه وروسته واو مده جوړیدل نو دغه واو مده د مونږه حذف کړی دا او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې یای مده وا نو د یای مده د مونږه حذف کړی دا. وس راځو مونږه د مجهول گردان لا د مجهول گردان دي د ثقيلي لا يدعين لا يدعيان لا يدعون لا تدعين لا تدعيان لا يدعينان لا تدعين لا تدعيان لا تدعون لا تدعين لا تدعيان لا تدعينان لا ادعين لا ندعين. نو دا موږ د مضارع مجهول نه جوړ کړی دی. نو په مضارع مجهول کې تدغه 15 صيغو یعنی د واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم او جمع متکلم په اخر کې الف نو دغه الف مونږه په یا سره بدل کړی دی او بیا مو یاله فتحه ور کړی ده. او کومه جمع مذکر غائب او د جمع مذکر حاضر صيغه ده نو پدې کې واویلین جوړېدو نو دغه واویلین لمونږه د ضمې حرکت ور کړی دی یعنی لا يدعون او لا تدعون
او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې چونکه یایلین دی نو دغه یایلین لمونږه د کسری حرکت ورکړی دی لتو د عین نه. هم دغه اصول دا د خفیفی په گردان کې هم دي. د خفیفی گردان دا دی لیدعون، 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 لتدعون، 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 لتدعين، لأدعون او لندعون. نو کوم د 15 صيغونه چې پکې راغلي دي نو هغه کې مونږه د وولا فتحه ورکړی ده او د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر په دې صيغه کې دا وو دا حذف شوی دی او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې یا حذف شوی ده. او بیا تدینه دو خفیفی گردان دی لیدعین، لیدو د مجهول د خفیفی د مجهول گردان دی لیدعین، لیدعون، لتدعین، لتدعین، لتدعون، لتدعین، لودعین، لندعین. نو دا مونږه دو مضارع مجهول نه جوړ کړی دی. نو رقم صيغو په اخر کې چې الف دی نو هغه الف مونږه په یا سره بدل کړی دی. او د کوم د جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر په صيغه کې چونکی واویلین دی نو دغه واویلین لمونږه د ضمه حرکت ورکړی دی. او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې چونکی یایلین دی نو دغه یایلین لمونږه د کسری حرکت ورکړی دی. کم گردانونه چې مونږه د لام تاکید بانون تاکید د ثقيله د معلوم د مجهول او د خفیفی د معلوم او د مجهول ذکر کړل او کم تفصيلات مونږ په دې کې ذکر کړل نو هم دغه شان دي گردانونه دا د لام امر د ثقيله او د خفیفی هم دي او د لاینه د ثقيله او د خفیفی هم دي. خو فرق پکې دا دی چې مونږ به د لام مفتوح په ځای باندې په لام امر کې لام مکسور ولګو او په لاینه کې به مونږ د لام مفتوح په ځای باندې لاینه ولګو نور پکې څه مشکل نشته دی. مثلا مونږ د لا يدعون لا يدعوان لا يدعوننا د لام امر د ثقيله گردان کو نو مونږ سره بشي ليدعون ليدعوان ليدعون لتدعون لتدعوان ليدعونان. او بیا د په حاضر پشپک صيغو باندې لام امر نه داخليږي نو بیا بشي لادعون لندعون. او د لاینه گردان بشي لا يدعون لا يدعوان لا يدعون لا تدعون لا تدعوان لا يدعونان لا تدعون لا تدعوان لا تدعون لا تدعين لا تدعوان لا تدعونان لا ادعون او لا ندعون. او دغه شانتي د نور گردانونه هم دي د مجهول او د خفیفی هم. اوس راځو مونږه په صفحه نمبر 262 باندې د فعل جهد معلوم گردان لا. نو هغه د لم يدعو لم يدعوا لم يدعو لم تدعو لم تدعوا لم يدعونا لم تدعو لم تدعوا لم تدعو لم تدعي لم تدعوا لم تدعونا لم ادعو لم ندعو. نو دا هم د مضارع معلوم نه جوړ شوی دی د معلوم گردان د معلوم نه او د مجهول گردان د مجهول نه. نو د کوم 15 صيغو په اخر کې چې وو دی یعنی حرف علت دی نو لم دغه حرف علت گزاري د وو صيغونه نون اعرابي لري کوي او په دوه صيغو کې عمل نه کوي. نو د گردان موږ سره شو لم يدعو لم يدعوا لم يدعو لم تدعو لم تدعوا لم يدعونا تر د اخیره پورې. هم دغه شانتي گردان د لام امر هم دی د معلوم او د لاینه هم دی خو د لام په ځای باندې به مونږه په لام امر کې لام مکسور ولګو او په لاینه کې به مونږه لا ولګو. البته د معلوم د حاضر کم شپږ صيغې دي نو په دې باندې لام امر د نه داخليږي. بیا د مجهول گردان دی لم يدعى لم يدعيا لم يدعوا لم تدعى لم تدعيا لم يدعينا لم تدعى لم تدعيا لم تدعوا لم تدعي لم تدعيا لم تدعينا لم ادعى او لم ندعى. نو د مجهول په کومو 15 صيغو په اخر کې الف دی نو لم داغه نه الف غورځولې دی د وو صيغونه نون اعرابي غورځولې دی او په دوه صيغو کې عمل نه دی کړي. هم دغه شان دي گردان د لام امر هم دی او د لاینه هم دی خو د لام په ځای به موږ لام امر ولګو او لاینه به ولګو. بیا فعل نفي معلوم لا يدعو لا يدعوان تر د اخره پورې بیا مجهول لا يدعى لا يدعيان لا يدعون. هغه د مضارع معلوم او د مجهول گردانونه دي خو به شروع کې پکې لا راغله. بیا د لن ناسبه گردان دی نو 15 صيغو لای نسب ور کړی دی د وو صيغو نه نون اعرابي غورځولې ده او په دوه صيغو کې عمل نه کړي. البته کم د مجهول گردان دی نو چونکه د دې په اخر کې الف دی په دغه 15 صيغو کې
یدعا تدعا تدعا ادعا ندعا نو په الف باندې فتحه ناراضي نو الف په خپل حالت باندې په دې کې الف تقديري دی بیا د امر حاضر معلوم گردان دی ادعو ادعوا ادعو ادعي ادعوا ادعونا نو دا موږ جوړ کړی دی د تدعو تدعواني تدعونا تدعينا تدعواني او دو تدعونا نو تعلمت دو مضارع ته موږ وګرځوله نو بیا دال ساکینو نو موږ عین کلمې ته وګدل نو پاغه باندې ضمه ده نو په شروع کې موږ حمزه وصلی مضموم راوړه او دا کوم لومبۍ صيغه ده نو چونکه ته دې په اخر کې وو راغله دي تدعون موږ جوړ کړل دي نو چې کله موږ ته امر د واحد مذکر حاضر صيغه ته دینه جوړو نو دغه وو د به حذف کیږي نو موږ سره جوړ شو ادعو تنور سلور صيغونه نون اعرابي غرزیدل دي او د اخرنی صيغه کې نون جمع مؤنث په خپل حالت باندې دي نو ګردار موږ سره شو ادعو ادعوا ادعو ادعي ادعوا ادعونا و چې موږ ته دینه د ثقيلي گردان کو نو د امر حاضر معلوم پر گردان کې دا کم وو غرزیدل دي په دې لومبۍ صيغه کې نو دغه وو دا به واپس راځي نو دا بشي ادعوان ادعوان ادعونا ادعنا ادعوان او ادعونان د خفيفي گردان بشي ادعوان ادعون او ادعين